من دا وایي چې په چوکاټ کې آیس او پوډر زیات شوي دي او د دې غم دي دا مشرانو کې چې پرون د دلاوره چې په حجره کې جرګه وه نو نوررحمان د لګرېدل خواستې هاخوا دې خوا یې ویلې او زه راپاڅېدم مال په کنداو کې چې څه مرداره کېږي نو دا د میخان زامن دي د قصابانو او څه د میت زامن دي او د موبیلو په ذریعه هغه پلانکو چې عالم راته معلوم دي چې راصفی کوي او چې قدر ته یې راوړي نو دا مشران دي کلک ودرېږي او په ګوته ګوته دي ورته سړی وښیي دا جهاد دی چې مشر یې ملګرتیا ونه کړي والله که کشر یې د سړي زوی شي او دا د ګنداو د خیبر نه راځي دا لارې دې بندې شي او د ګنداو ډي پي او ته م یم او د خیبر ډي پي او ته م یم چې دا لارې دې بندې شي او که بندې نه شي دا ټولې علاقې تباه شوې او په هر ځای کې آیس او پوډر دومره زیات شوي لکه غټې وریجې که څوک د دې مخالفت کوي یا به خدای بخښي او که ټوکې ملګرتیا کوي دا خدای نه بخښي دا د سړي زوی نه دی یو د بجلیو والا ته دا ویم چې د دې بجلۍ داسې دلتوب مه جوړوه او کرت او پرت دا داسې شولې که ښځه دې چې ټیټ واچوي دا کار مه کوه یا د سړي زوی شه او یا د هندو بچی شه مه ځان شرموه موږ مه شرموه ګورې دا پرتګونه به څې ورځې وباسو که نه وباسو خسکسو ستاسو د لاسه به وباسو او ابده کې د سړي زوی نشته دا ټول غله دي موږ خو غلی او دوی زموږ نه زیات غله دي او دا بجلي دې سمه کړي او که سمه نه کړه د کارخانو تارونه بیا خېج په خېج کړو او دا هر څه بیا وښیي چې دا هر څه ختم